د نادرا په ریکارډ کې خو زموږ په خاندان کې ناشنا څوک نشته که د نادرا په ریکارډ کې تاسو په خاندان کې ناشنا څوک نو د هغې نه تاسو ته غټه مسله جوړېدی شي. تاسو به اورېدلی چې جعلي شناختي کارډونه چې دي دا ختموي. دا جعلي دغه هم جوړ شوي چې ستاسو په خاندان کې ناشنا کسان چې دي هغه یې وراچولي. نو چې دغه کسان یې وراچولي او دغه څه غلط کار وکړي نو د هغې مسله چې ده هغه تاسو له راځي. نو دغه هر سره چې دي دا تاسو په خپل موبایل کې کتلی شئ چې زموږ په خاندان کې څوک یو ځای دي. لکه کومو کسانو چې تاسو شناختي کارډونه رخ کړي یا یو پارمبي رخ کړی نو هغه کسان چې دي دا ټول به تاسو ته ښوله کېږي چې دا پلانی کس چې دی دا ستاسو د خاندان دی. که تاسو ودونه کړي که تاسو هر څه کړي ټول ریکارډ چې دی ستاسو په هغه شناختي کارډ موجود دي. لکه ستاسو د فیملی چې دی هغه ټول به تاسو ته هلته کې شو کېږي. نو که ناشنا کسان پکې نو د هغې خلاف چې دی تاسو شکایت جمع کولی شئ او هغه ناشنا کس چې دی هغه ستاسو د شناختي کارډ نه ختمیږي. خو که دغه شان د تاسو د هغې خلاف څه شکایت ونه کړو نو بیا به د هغې نه تاسو ته غټه مسله چې دا به وروسته جوړېږي. نو دا به تاسو څنګه ګورئ دا راته په دې ویډیو کې ښیم. خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا د ویډیو معلوماتي ده نو دا راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم د دې پته ولګي. ځکه ډېر داسې کسان دي چې هغوی دغه شانتې په فیملیانو کې ورویشتي دي. هغه بهر ملکي افغانیان یا بنګالیان قسم خلک دي. نو د هغو هغه ډیټا چې ده هغه ستاسو په خاندان کې ورویشتي. لکه ستاسو په خاندان کې چې دی هغه یو ځای کړی یا ستاسو د رور په ځای ورشته د چای د زوی په ځای ورشته داسې په قسم طریقو باندې چې دی ستاسو په خاندان کې هغه یو ځای کړي. نو چې کله تاسو په خپل شناختي کارډ دغه چیک کوئ که ناشنا کس پکې نو د هغې خلاف چې تاسو شکایت جمع کوئ نو به ستاسو د خاندان نه چې دی هغه به مکمل ختموي. نو د هغې لپاره په تاسو داسې چل کوئ چې د خپل موبایل د میسیجونو ځای به راوړوئ. د کوم ځای نه چې تاسو نوی میسیج کوئ په کوم ځای کې چې تاسو خپل ملګري ته خبرې لیکئ نو په هغه ځای کې به تاسو د خپل شناختي کارډ نمبر چې دی هغه ولیکئ. تاسو په شناختي کارډ چې کوم نمبر وي هغه نمبر به راولئ. هغه نمبر به ولیکئ. د هغې په منځ کې به سپیس وکړئ خالي ځای به پکې وکړئ. چې څنګه یو خالي ځای وکړو نو وروسته به هغه تاریخ ولیکئ په کوم تاریخ باندې چې ستاسو شناختي کارډ راوتلی. نو که ستاسو 1 تاریخ وي نو تاسو به 01 لیکئ. خالي 1 به نه لیکئ 01 به ولیکئ. بیا که 2 میاشي نو تاسو به 02 ولیکئ. که 3 دغه شانتې او که 12 جو بیا خو 1 2 ولیکئ جو 12 وشي. بیا به پسې ورپسې هغه کال ولیکئ. په کوم کال کې چې راوتلی هغه کال به ولیکئ. نو دغه به لاندې ځای کې ولیکئ. بیا چې په کوم ځای کې ستاسو د ملګري هغه نمبر یا هغه نوم نو په هغه ځای کې به تاسو ولیکئ 8 به ولیکئ 2 صفرونه به ولیکئ او 9 به ولیکئ. لکه 8009 دا به ولیکئ او هغې ته به یې ورسینډ کړئ. چې څنګه یې ورسینډ کړل نو په هغې کې به تاسو ته ټول ستاسو د فیملی معلومات راشي. لکه د کومو کسانو شناختي کارډونه پارمبي اب مکمل به تاسو ته راشي چې دا ستا زوی دی دا ستا لور ده دا ستا ښځه ده مکمل ریکارډ چې دی دا به راشي. دغه شانتې که هلکان وکړي نو ستاسو د رونو د خویندو د دې ټولو به پته لګي. خو چې د چا سره شناختي کارډ نو خپله ټوله ډیټا چې ده په دغې طریقه باندې کتلی شي. بل لا که په دې کې ناشنا څوک و نو د ناشنا کس په باره کې چې دی تاسو به په 1 باندې چې دی هغو له ریپلی ورکوئ. هغو به تاسو له لاندې آپشن درکړی نو تاسو به 1 ولیکئ او هغه به ورته ورسینډ کوي. نو بیا به نادرا والا چې دی هغو به ستاسو سره رابطه کوي. بل لا که ستاسو په خاندان کې ناشنا څوک نه نو په هغې کې به بیا تاسو 2 ولیکئ او ورسینډ به یې کوئ. چې څنګه یې 2 ولیکو ورسینډ وکړو نو ستاسو هر سره معلومات چې دي هغو ته به پته ولګي چې دا درست دي. نو په دغه طریقه تاسو په نادرا کې خپل خاندان چیک کولی شئ چې په دې کې ناشنا څوک شته که نشتي.